قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم. دامو ویلو جی دامو جوړ ویلو دا ویلو یا ایو الذین آمنوا لا اوزیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درود پاک پر شوق سره وای. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. محترم مخکې رکوع کې د یهودیانو چې کوم هغه علمي شرایط هغه شرارتونه او د هغې تذکره وشوه. اوس په دې رکوع کې د هغې چې کوم قولي شرارتونه او قولي شنائع دي نو د هغې تذکره کېږي. خلاصه د رکوع دا ده چې بیان د مقاطعی عن الكتاب او بیان د نصح فی الشرائع، یعنی د اهل کتابو د الله تعالی د کلام نه او د الله تعالی د کتاب نه ذاتی د دی نفرت ته د هغې منلو ته نه دي تیار، اگر چې د دی هغه مانګه معجزې د الله تعالی د طرف نه انبیاو ته میلاو شوي وي، خو دی د هغې نه باوجود د حق منلو ته تیار نه دي، خپلم حق نه مني، خو نورم د حق نه د اړولو دپاره مختلفې لارې دی تلاش کوي. خجی علماو لیکلی دي وایي یهود د مدینې منورې چې وکنه نو دی به مختلف قسم بېادبۍ به یې کولې، او په هغې بېادبو کې یو بېادبي به دا وه که نه نو چې دی به کلمه د راعنا به استعمالوله. نو چې راعنا به یې وی که نه نو په لغت عربي کې دی به دا راعنا لغونته کې رابېخ که نو راعینا به یې کو. نو راعینا ویل کېږي احمق او شپنکي ته ښه، او چې کله راعینا به د سریانۍ ژبې لفظ به استعمالو که نه نو دا به کمکل او نوکر ته ویل کېده بیا. ٹھیک شوه. نو علما ذکر کوي وایي دغې یهودو به کلمه د راعینا چې کوم نه هغه استعمالوله، نو ان کی دیکھا دیکھی مسلمانانو هم چې کوم دی یو څو پکې د هغې په شانتې هغه د راعینا دا کلمه استعمالول شروع کړل. نو الله تعالی مسلمانان منع کړل چې ګوره ای مسلمانانو
تاسو به ګورئ په دې خپله ژبه باندې د راعنا دا کلمه مو وایي. د راعنا دا کومه کلمه چې کومه ده که نه، ځکه هغه یې د بېادبۍ په طور باندې استعمالوي. هغه یې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شان کې ګستاخي کوي. ګورئ ستاسو په زبان باندې دا خبره را نشي ښه. ٹھیک شوه جی؟ ښه جی. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تقولوا موئی تاسو راعنا کلمه د راعنا، وقولوا وائی تاسو انظرنا نظرک منگتا توجهک منگتا، واسمعوا واوری تاسو یا واسمعوا واقبلوا قبول کی تاسو دا اللہ تعالی احکامات لرا، وللکافرین دا پار دا کافرانو الذین آذوا بهذه التلبیس چې سکی پا دی خپل دوکه کې چې کم نر حقا دا کم دراعنا دا کم الفاظ چې د دوکی دا پار استعمالی کنا نو بس دی وللکافرین دا پار دا کافرانو عذاب علیم عذاب دردناک تے دا کسکی فی استعمال راعینا دراعنا دا لفظ بے غلط استعمالو کا ما یود الذین نقو خیا خلق کفرو چی کافران شوی دی نو بیان دا بنیتی دا یهودو کا اہل کتاب بنیت دی او بنیتی صدا بنیتی دا چی اللہ تعالی دا نبوت تا سلسلہ قرآن مجید او دا اللہ تعالی دا طرف نا وحی راتل دا دی بنی اسحاق نا ولی لارل بنی اسماعیل تا ولی ملو شو حالانکہ دا خود اللہ تعالیٰ وقت چی اللہ تعالیٰ چالا ورکینو ما یود الذین نخو خیا خلق کفرو چی کافران شوی دی من اہل الكتابی دا اہل کتابنا وللمشرکین اونا دا مشرکاننا ایننزل علیکم دا چنادل شی پتا سباندی من خیر من ربکم اغا وحید جانب در افستاسنا نو دا خیر نا مطلب سرے کامیابی تویل کیگی، دا خیر نا مطلب وحی تویل کیگی، دا خیر نا مطلب نبوت تویل کیگی. ذکر دی بس دی یہودو بندی دا خبر نزائدہ خواہ، دی یہودو بندی دا خبر بالکل نزائدہ چی دا نبوت تا سلسلہ دا بنو اسحاق نولی لارا. ذکر دی تصور داو کنا چند چنگا نور انبیاء اللہ دا حضرت اسحاق علیہ السلام پا اولاد کی رالی گلیو کنا نو دا دی ذہن داو چگن دک کسی سے چل بئی دا آخر زمانے پیغمبر بہم اللہ تعالیٰ پا بنو اسحاق کی رالی گی خو اللہ اغا سلسلہ جے کمدر حقا منتقل کرد بنو اسحاق نچاتا بنو اسماعیل تقا واللہ اللہ تعالی یختصو خاص کئی برحمتی پخپل رحمت سرا من یشاء و چالا رچ اغواری اللہ تعالی نو در رحمت نا مطلب نبوت دے، در رحمت نا مطلب اسلام دے، در رحمت نا مطلب کتاب دے، در رحمت نا مطلب علم دے، در رحمت نا مطلب حفظ دے گا. واللہ اللہ تعالی ذو الفضل العظیم دلوی فضل مالک تے نو دا اللہ تعالی دیر لوی فضل لے او دا اللہ دا فضل نا یو فضل دا چی اللہ پا دی احکاماتو کی تنسیخ راولی کا نسح راولی نو دا نسح دا اللہ تعالی دا محربانی یو جلک تے کا نسح ستوی نسح ویل دی تکیگی چی یو حکم بدلول پا بل حکم سرا ٹھیک شوا یو حکم بدلول پبل حکم سرا لکه مثال بدل درکم افتداء د اسلام کی چیو کنا نو شراب شکل جائزو کا ٹھیک شوا ابتداء د اسلام کی شراب شکل جائزو نو رورو جی کندر اللہ تعالی دا دق کی شراب و ند دی خلق پا دی ظلونو کی نفرت پیدا کو سیوی وطا وی اللہ کا شراب شکی خود موس پا ٹیم کی گورے مسکی خواہ ٹھیک شوا نبی آئی وطا ویر شراب خوشے ندے پدریم مرتبہ کی وطوئی چی گورے اے مسلمانانو انما الخمر والمیسر والانصاب والاظلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہو نو بیا ورطا حکم نازل کچی بسرے بس دا شراب چی کمدن حقا ہمیشہ دا پارا حرام چکا دا شراب حرمت نازل شو نو علماء ذکر کئی کنا وی دل تکی کچرتا اللہ تعالی فوری طور سرا دا شراب دا حرمت حکم نازل کڑوے کنا نو دا بیا لغن تکی دیر مشکل وقا اگرچہ صحابہ کرام منون کیوں خو گورے اللہ تعالیٰ دے انسان دا مزاج خیال ساتی خجی ما ننسخ آچ منسوخ کہو منگا من آیت نوایتنا
او ننسها یا ایر کو مونگ دی لرا نأتی بخیر ناتل کو مونگ پہ بہتر سر منها ددینا او مثلها یا پا مثل ددی سراب چسی لکه چې څنګه الله تعالی ورځ بدل کی شپه راولي دقسې الله تعالی د یو حکم په ځای باندې الله بل حکم راولیږي چې کم د خلقو دپاره انفع او فایدهمند وي او مثلها یا په مثل د دې سره الم تعلم آیا تا ته پته نشته ان الله چې بېشک الله تعالی علی کل شیء پار یو چیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی نو فیقدر علی التخفیف الله تعالی قادر دی چې د خپلو بندګانو ته په دې احکاماتو کې نرمي راولي د الله قانون دی د الله قدرت دی نو علم تعلم آیا تا ته پته نشته ان الله چې بېشک الله تعالی له د دې الله تعالی دپاره ملک السماوات بادشاهت اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی وما لکم نشته ستاسو دپاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه من ولی څوک دوست ولا نصیر او نه څوک مددگار د الله تعالی په مقابله کې هېڅوک ستاسو مدد نشي کولی ام تریدون اراده لرئ تاسو ان تسلو رسولکم دا چې سوال وکئ تاسو د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی لکه چې څنګه سوال کړی شو د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې د دې نه نو د موسی علیه السلام نه سوال څه شوی د موسی علیه السلام نه د یهودو سوال کړی وی ارنا الله جهرة وی مونږ ته الله مخامخ وښایه ٹھیک شوا یو یا بعضی مفسرین وی نا د حضرت موسی علیہ السلام نه سوال شویو چې څه دی ما لونها د دې غوا رنګ څنګه دی ما هي دا غوا د څنګه جوتی ده او که ارټي ده اوس دقه قسم بېځایه سوالات د هغې منه دلته کې راځي مذمت د بېځایه سوالاتو چې د هغې نه پکې څه دنیوي فایدې او نه پکې څه اخروي فایدې وګوره ډېر خلق چې کم نه هغه داسې دي بس هغه صرف نقطې تلاش کوي او ګورې دغه اختلاف راتلل او هغه اختلاف له دومره هوا ورکول چې هغه بلکل چې کم نه هغه یو بل باندې د یو بل په عزت او په احترام باندې بیا چې کم نه هغه خبرې اترې شروع شي نو بیا کم از کم د دقې قسم خبرونه لغونته کې اجتناب پکار دی او د مسلمانانو په مابین کې د ډېر وخت نه چې کم نه دغه اختلاف دی غیرو چې کم نه هغه را دننه کړی نو مثال به یې دله درکړم علماو لیکلي دي که نه وایي چې کله د چنګیز خان او هلاکو خان په دې عالم کې راخواره شو که نه نو دا چنګیز خان او هلاکو خان چې و که نه نو چې کله بغداد ته رالل نو په دغه وخت کې د مسلمانانو یو ډېر مضبوط مملکت و ټیک شوه د مسلمانانو خلیفه و د هغه نوم خلیفه معتصم بالله او ډېر مشهور شخصیت دی نو چې کله دا چنګیز خان او هلاکو خان کله په بغداد باندې رالل نو یو خو د دې مسلمانانو هغه علمي چې کومه ذخیره وه هغه یې وله په دریای فرات او په دریای دجله باندې ورله وکړل نو د مسلمانانو هغه په لاسو باندې لیکلي شوي کتابونه هغه د مسلمانانو علمي ذخیره ټوله چې کوم دی که نه علماو لیکلي دي وایي څو ورځې د دریای دجله او د دریای فرات دا اوبه به تورې به یې دی دومره علمي ذخیره د مسلمانانو نه چې کوم دی نو د چنګیز خان او هلاکو خان ضایع کړه او بیا دقه ټایم کې هم علما ذکر کوي وایي په بغداد باندې چې رالل که نه نو د مسلمانانو دا خلیفه دای گرفتار کو بغداد فتح کو او د مسلمانانو دا خلیفه په بورۍ کې بند کړه چې په بورۍ کې بند کړه کنه او په وهلو باندې د دې مسلمانانو د دې خلیفه د معتصم بالله چې کم دی کنه د هغه د بدن قیمه یې جوړه کړې وه ټیک شوه نو او بیا دغه ټیم کې هم د مسلمانانو د خلیفه معتصم بالله په دربار کې خلق ناستو اختلافي مسله وه په هغې کې بحث کېدو او اختلافي مسله څه وه اختلافي مسله دا وه که نه وی حضرت عیسی علیه السلام چې په کومه ورځ باندې آسمان ته ختو نو عیسی علیه السلام خمبیره روټۍ خوړلې وه او که پتیرې خوړلې وه هلکه که پتیرې خوړلې وه که خمبیره یې کم از کم چې کم دی که نه تاسې هغه بېځایه سوالات هغه نه دي پکار چې کوم سوال د هغې د دین سره د هغې د دنیا سره د هغې د آخرت سره څه تعلق وي څه فایده درکوي نو هغه قسم سوالات پکار دي
ام تريدون اراده لري تاسو ان تسالوا دا چې سوالو کی تاسو رسولکم د خپل پیغمبرنا کما سئل لک چې څنګه تپوس کړی شو موسی د موسی علیہ السلام نه من قبل مخکر دینا ومن يتبدل الكفر چاچ بدل کفر لرا بالایمان په بدل ایمان کی فقد پتا کی سرا ضل گمراه چره سوا سبیل دلار برابر نه چې چلیو کو د دې ایمان په بدل کې کفر له ترجیح ورکړه او د دې عمل د ایمان په ځای باندې د دې کم نه هغه کفر طرف ته او هغه اقوال کفریو طرف ته مایل شو نو دا غلط نقصان وکړو ود کثیر خیر من اهل الكتاب دل کتابنا لو يردونکم دا چواړی تاسو لرا بالقاء الشبهه چې تاسو په دې جوړونو کې اگر اعتراضات پیدا کی ستاسو په دې جوړونو کې د اسلام نه نفرت پیدا کی ستاسو په دې جوړونو کې چې د اسلام متعلق کم اعتقاد د چې دا د باطل کی او د دقیق لپاره هغه د وخت نه چې کم نه لګیا دي مختلف قسم منسوبې جوړی ود كثير خير من الكتاب دل كتابنا لو يردونكم دا چې دی واړی تاسو لرا من بعد ایمانکم رسدک لک ایمان ستاسونا کفارا کفرتا حسدا د وجد حسدنا من عند انفسهم د جانب د نفسونو د دینا د دی چې دا کار کوي کنه خپل پیسې لګي منسوبیم جوړي سوچونم کوي د دې تصور دا چې دا مسلمانان ولی اسلام قبلي نو علما ذکر کوي کنه وای د دې دا حسد او د دې دا بنیتی ګوره د مسلمان سره نه ده د دې دا حسد او د دې دا بنیتی ګوره صدا د الله د دین سره ده ټیک شو جی من بعد ما تبین رسدان چې ظاهر شوی دی لهم الحق دی تحق قرآن چې دا د الله کلام دی فافو بس درگذرو کی تاسو واسطحو او خیال مساتی د خبرو د دی حتی تردی پوریاتی اللہ و چراتنو کی اللہ تعالی بی امره پخپل پیسلی سرانو دا پیسلی نا مطلب سرے پیسلی نا مطلب حکم د جہاد رات للیخا ٹھیک شوا یا بعضی علماء کرام ذکر کئی حتی یأتی اللہ بی امره لإظہار الحق چی اللہ تعالی دا دنیا خلق تدا اسلام حق کارکی خواہ ان اللہ بیشک اللہ تعالی علا کل شین پار یو چیز باندے قدیر قدرت لرن کے دے واقیم الصلاة قائم کی تاسو مدلروات الزکاة زکاة ورکی وما تقدموا آچل مخی کوي تاسو لانفسکم دا پار دا نفس نقبلو من خیر دا سنیک من لاب نو علماء ذکر کئی واقیم الصلاة واقیم الصلاة قائم مز قائم کئی نو دا اللہ مدد بی در سرا وآتو الزکاة زکاة ور کئی نو ستاسو دا دی ظلونو نبا دی مال دا مینوزی نو دا اللہ دا حکم پا پوروالی کی بدر تسو مشقت نیقا وما تقدموا واچ مخی کوي تاسو لانفسکم دا پار دا نفس نخبل من خیر دا سنیک عملنا تجدوهون ابومی تاسو دیلر عند اللہ پنیز دا اللہ تعالی ثواب دا دی دا اللہ پنیز باندے با دی پورا ثواب در کو لکی ان اللہ بیشک اللہ تعالی بما پاس باندے تعملون چی تاسو عمل کوي بصیر لدن کے ذات تے ارس وینی دا انسان اخلاص تم گوری دا انسان نیتم وینی دا انسان عمل تم گوری خواہ وقت ہاں وہی بدازانو کی نگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقالوا وايدي لن يدخل الجنة ارغذ بداخل نشي جنتا الا مگر مناسو كان چوی دے هودن یهودی او نصارا یا نصرانی. نو علماء ذکر کئی وی مخی آیتونو کی دا دی انسانانو تا دا نیک اعمال دی کمدن دا اغی حکم اوشو چی و اقیم الصلاة و آتو الزکاة. انسان چی دا عباداتو دا اعمالو خیال ساتی کنا نو دا دی نیکو اعمالو بدلا با اللہ تعالی دا تا پا جنت کے ورکی. نو دی یهودو بوی وی جنت تاوی دا مسلمان تلوی نشتا، جنت تاوی صرف یهودی بوی یهودیانو بوی او نصرانیانو بوی وی صرف نصرانیان بوی نور چاوی دا جنت سر سے تعلق نشتے کا. ٹھیک شوا حالانکہ دا اللہ تعالیٰ پنیز باندی معیار چکم دے اگر معیار دا دے دا اللہ تعالیٰ وحدانیت منل، دا اللہ تمام پیغمبران حق منل، دا اللہ تمام کتابون حق منل، دا اللہ تعالیٰ فرشتی حق منل. نو چی پچا کی دک صفات موجود دینو اگر بجنت تزیقا او دغه صفات دا زمونږ د عقیده د اسلام چې کومه ده کنه دغه تمام خبرې چې کوم نه دا بعینه د تمام انبیاو نه مطلوب دي او د تمام انبیاو اصولی مسله ده کده. وقالوا وایدی لن يدخل الجنة ارغذ بداخل نشي جنت تا الا مگر مناسو کان چوی دے هودن یهودی او نصارا یا نصرانی تلک امانیهم دا باطل یاردوگانی دی اغا خبری دی صرف خواب. قل وتوی نبی علیہ السلام هاتو راولیتا سبرحانکم دلائل خپل من العقل والنقل سا عقلی دلیل کدر سرائی یا سا نقلی دلیل بھی در سرا بس پیش کئی ان کنتم کچرتی تاس صادقین اختیاوین کی بلا حق خبر داب مناسو کسلم وجہہو چتا بیدار شزات دو للہ رپار دا اللہ تعالی نو ذکر دا وجہی دے مطلب تینا کل بدن دے انسان دے خواب. ٹھیک شوا مطلب ار اگا انسان چی دے دا اللہ دا حکم تابع شو دے دا اللہ تعالی فرمان بردار شو نو بس دک کسڑے دا اللہ مطلوب دے انسانانو ندا دے چی دے با دا اللہ تابع دار جوڑی گی خواب. ٹھیک شوا وهو محسن وید نیکوکار. نو تفسیر ابن کثیر لکلی دی وهو محسن اے موحد متبع السنت چی دا سڑے سی دا اللہ تعالی وحدانیت منن کی او دا سنت اتباع کون کی خواب. پلہو پس درد پارا اجرو و جردد دے عند ربه پنیز درب دد باندی ولا خوف نبوی سیر علیم پدی باندی ولا هم يحزنون ونبدی غم جنشی. مطلب سرے دغ انسانانو تبا اللہ تعالی دنیا کی بیم اللہ دا بیچے نہیں نبچ ساتی او آخرت کے ہم دا پارا خوشحالی دنو. وقالت اليهود ویبدی یهودیانو لیست النصارى ندیدا نصارى لا سین پیودین حق باندی. نو ربط رکو دا مخ رکو سرا بالکل خکارا دے پمخ کی رکو کہ ہم دا یہودیانو چے کم اعراض عن الحق دا اغی تذکر وشوا او پدی رکو کہ ہم دا یہودیانو چے کم بدعملی دی دا یہودیانو چے کم شرارتون دی دا یہودیانو چے کم نافرمانی دنو دا اغی تذکر پدی رکو کی گیغا. وقالت اليهود وایدا یهودیان لیست النصارى ندیدا نصارى لا شین پیودین حق باندی. وقالت النصارى ویبدی نصاراو لیست اليهود ندیدان یهودیان على شیئن پیودین معتمد باندی. دی بسوی دی بوی وی دا دی یهودیانو بوی وی دا نصاراو دا حق سر ستعلق نشتے.
او د دې نسواراو به د یهودو د حق سره څه تعلق نشته ښه وهم حال دا چې دی یتلون الکتاب الولی کتاب د الله تعالی لرا چې څه دی د هغې نه ثابت د دین د الله کذالکم دا کرنگی قال الذین وینا کړي و ای خلقو من الامم الماضیه چې کم مخکینی اقوام تیر شوي وکړه لا يعلمون چې دی علم نه لرو توحید الله د الله تعالی د توحید د هغې نه ناخبرونو مثل قولهم پشان د وینا د دی فالله پس الله تعالی چې دی یحکمو فیصله وکړي بینهم د دی په مابین کې یوم القیامت د قیامت پرز پیما پاغس کی کانو چی او دا خلق فی پای کی اختلافون اختلاف کون کی چی کم یو پا حق دقا دکا ہر یو ببلتا دا بطلان نسبت کو یہود بوی نسوارا پا باطل دین بندی دی نسوارا بوی یہود پا باطل بندی دی او دی دوارو بوی مسلمانان پا باطل دین بندی دی ٹھیک شوا ومن اظلم وثوق تجا ظالم ممن دعا چانا منعا چی منکی مساجد اللہ مخلوق دا اللہ تعالی یا اعزاد سجدی ایسکرا دا چی واغستے شپی یا پدی بندی اسمہونم دا اللہ تعالی خاص دا اللہ دا وحدانیت خبرہ خاص دا اللہ تعالی دا وحدانیت عقیدہ وسعا کوشش کئی دے فی خرابها پا خرابولو دا دی کی دا زایکولو دا دی کی سکی دا اللہ تعالی دا وحدانیت نا علاوہ نوری خبری ورطردن نکی خوا اولائک دخ کا خلق چی دی ما کان لم ندی مناسب دا دی دا پارا ان یدخلوها دا چی داخل چی دی مساجد تا الا خائفین مگر یریدون کی دا اللہ تعالی نا مطلب تنسدے مطلب دا دی دارا تک با القابل قبول وی چی دا اللہ دا یری رازی مسجد تقا او عبادت چی کئی چی دا اغی یقین دی چی بس دا عبادت کونو دا اللہ دا یری کوخا لهم دا دی دا پارا پی دنیا پدی دنیا کی خزیون رسوائی دا ولهم دا دی دا پارا پی الاخرت پا آخرت کی عذاب عظیم لوی عذاب دے خزیون رسوائی دا دا کنا رسوائی دا دا چیسے کئی دا اللہ تعالی دا عبادت نخپلن منی کی گی و خلق من کئی خجی وللہ دا پارا دا اللہ تعالی نو علماء ذکر کئی دا تمہید دا حکم دا تحویل قبلی تقا تمہید دا حکم دا تحویل قبلی تا علماء ذکر کئی وی افتداد حجرت مدینہ چکل اوشکنا نو تقریباً شپارس یا ولس میاشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکم دکنا بیت المقدس طرف تب مخکڑے او منز بے کوخا بس جی بس منز نپس پنور ہو گیا قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحیم. وللہ المشرق دا پارا دا اللہ تعالی طرف دا مشرق تے، والمغرب طرف دا مغرب دے، فعینما تولو پس کم طرف تا مخ کو تاسو، فسم وجہ اللہ پس دق طرف تا جہت تا اللہ تعالی. محترمو، پیغمبر علیہ السلام چې کله مدینی منوره ته هجرت وکړو، نو په مدینه منوره کې یهود آبادو، نو یهودو با بیت المقدس طرف ته عبادت کو. نو پیغمبر علیہ السلام 14 یا 18 میاشتې بیت المقدس طرف ته عبادت کړو. خو بیا د پیغمبر علیہ السلام تلوسه داوه چې الله تعالی د دې مسلمانانو د پاره قبله د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته د هغې د تحویل حکم راولیږي. نو علما ذکر کوي وایي حکم کله د تحویل قبلې چې کله رالی که نه، نو د یهودو د نسوارو اعتراض شروع کو. وی د دې مسلمانانو وی زمونږ سره دومره دشمني ده که نه چې وی زمونږ قبلې ته عبادت کول هم نه غواړي. پوهیږئ تاسو یو مسله ګوره دلته کې ذهن کې د راوستو قابله ده چې خانه کعبه چې کومه ده که نه، دا ابتدا د دنیا کې د دې انسانیت د ابتدا نه
د خلقو چې کم د قبله ونو هغه سو هغه ګوره خانه کعبه وا او دا خانه کعبه چې کم دی د حضرت آدم علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې فرشتو جوړه کړې وه او حضرت آدم علیه السلام مستقل کتابونه ذکر کوي وای د دې هندوستان نه شپېته حجې چې کم نن هغه دی پیدل کړي دي تا شپېته حجې چې کم نن هغه پیدل نو پیدل سفر کول دا ډېر ګرانه خبره ده نو حضرت آدم علیه السلام د دې شپېته حجې چې کم نن هغه داسې کړي دي نو علما ذکر کوي وای معلومه دا شوه چې د تمامو پیغمبرانو کومه قبله چې وه نو هغه څه وه هغه خانه کعبه وا خو بیا چې کم دی چونکې د بیت المقدس د یهودو او د نسواراو قبله وا ځکه د دې نسواراو قبله چې کومه وه که نه هغه بیت اللحم و چې کوم ځای کې د حضرت عیسی علیه السلام پیدایش شوی و هغه د بیت المقدس مشرقي سمت ته او بل د دې یهودو چې کومه قبله ده که نه هغه د بیت المقدس مغربي سمت ته یو مقام ده چې هغې ته دیواري ګوریه وایي ښه دیواری ګوریه ورته وایي او د هغې په دې انګریزۍ کې ویلینګوال وایي ښه هغه اکثر د یهود رالګي که نه هغه خپل خواهشات خپلې تمناګانې خپلې ارزوګانې چې کوم دن هغه څه کوي هغه ځان سره په یو کاغذ باندې ولیکي او دغه دیواري ګوریه کې چې کوم دن کاغذ کېږدي ښه او د دې عقیده دا وي یعنې دلته کیسه کېږي بس دا مونږ چې څه لیکلي دي نو دا به الله تعالی مونږ له پوره کوي ښه ګوره یاد ساتئ دغه مقام په بیت المقدس کې د مسلمانانو د پاره هم قابل تعظیم دی د دې یهودو د پاره هم قابل تعظیم دی او د دې نصاراو د پاره هم قابل تعظیم دی ښه پوهیږئ تاسو نو دا نن موجوده چې په بیت المقدس کې کومه مسله روانه ده که نه وجه دا ده چې دغه مقام معظم دی د درې واړو مذاهبو دپاره ښه پوهیږئ تاسو ښه جي فاینما تولو پس کم طرف ته چې مخ واړو تاسو فثم وجه الله پس دقې طرف ته د جهت الله تعالی ان الله بشک الله تعالی چې دی واسع پراخي کوونکی دی په قبله کې علیم خبردار دی په نیتونو ستاسو باندې اوس یو سړی داسې دی چې هغه ته د قبلې د سمت تعین نشته په یو داسې ځای کې دی چې دته دا پته نه لګي چې زه چې کوم دن هغه قبله کوم طرف ته ده نو دی به څه کوي علماو لیکلي دي وایي دی به تحري وکړي د خپل سوچ مطابق چې یاره دی څه دی یاره معلومیږي دا چې دې طرف ته قبله ده او دی به راولګي دقې طرف ته به مونځ وکړي نو چې مونځ یې وکړو که نه او د دې نه پس دته پته ولګېده چې یاره دا ما خو کوم سمت ته چې مونځ وکړو دا خو قبله نه وه بل سمت و نو علماو لیکلي دي که نه وایي د ده دا مونځ ادا شو په ده باندې به دوباره د دغې مونځ د راګرځولو قضا ني بس دغه حکم ادا شه د ده نه پوهیږئ تاسو اوس که چېرته څه دی یو سړی دوران نماز ولاړ دی مونځ ته ولاړ دی او ورته څوک رالل ورته وایي چې هلکه د قبلې دا سمت دا نه دی نو دله دوران نماز هغه خپله قبله درستول پکار دی بیا ښه درست سمت ته ودرېدل بیا پکار دی خو که چېرته د مونځ پوره وکړو نو د ده مونځ وشو خبره دین ته راځي وقالوا وای دی اتخذ الله نیولې دی الله تعالی ولدا نائب نو امام بخاری رحمت الله علیه د ولدن تعبیر کوي نائبا بلا خيار نائب اولاد د دې بسوي حضرت عزیر علیه السلام نعوذ بالله د الله تعالی زوی دی سبحانه پاک د الله تعالی بل له بلکې د دې الله تعالی دپاره مخلوق دي ما هغه ټول څیزونه په سماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي دا ټول د الله مخلوق دي کلن دا تمام له د دې الله تعالی دپاره قانتون بندګي کوونکي دي تابعداري کوونکي دي حکم منونکي دي عاجزي کوونکي دي بدیع السماوات پیدا کونکي د اسمانونو د ابتداء په اول ځل د دې کائنات اړو نقشه نه وه په کائنات کې هیڅ شی نه و الله تعالی ځمکه او اسمان پیدا کړل ستوري سپوږمۍ نورې پیدا کړو بیا یې پکې د دې انسانانو دا رزقونه پیدا کړل د دې انسانانو د زندګۍ د تیرولو چې کوم ذرایع دي په دې کې چې کوم هغه د دې انسانانو متعلقه اسباب دي که نه دغې تمامو انتظامات الله تعالی په دې ځمکه کې پیدا کړل
بدیع السماوات ابتدان پیدا کون کے دا اسمانونو دے والارض او دزمکی دے بغیر د نقشینا بغیر د نقشینا او بغیر د مدد د غیر نقا خجی اذا قضار کلا چی ارادو کی امرن دے اوکار نو فا انما پس بیشک خبر دادا یقول اویلو دی کارتا کن موجود شنو فیکون پس اغسشی موجود شنو بس دا اللہ تعالی صرف کلمہ دا کن دے اوسیز دا وجود دا پارا کافی کی خوا احمدین طالب وی تچے وائی ورطا کن نو فیکون شی احمدین طالب خوند نابینا دا اللہ حکم دے بس چکل ارادو شی کنا نو بس اغا بس دا اللہ تعالی کلمہ دا کن دا کافی وی دے اوسیز دا وجود دا پارا وقالوا وایدی وقال الذین ویا خلق علماء ذکر کئی پنزم شکایت تے پا اثبات تا رسالت تا پیغمبر علیہ السلام باندے وقال الذین ویا خلق لا يعلمون چی دین پوہی پا قدرت اللہ تعالی باندے دا اللہ دا قدرت نبی خبر دی لولا یکلمنا اللہ ولی خبرنا کی منصر اللہ تعالی چی سوئی انک رسول اللہ چی دا اللہ پیغمبر دے ام اللہ منگ تخپلے ولی نوئی او تاتینا یا چراتلو کی منگ تایتن یو نشانی ان الآیت الدالت علی نبوتکا چستا پا نبوت پاندے سکی اگا یو دلیل ویخا کذالکم دکرنگی قال الذین وینا کری وی خلقو مثل قولهم پشاند وینا ددئی تشابہت قلوبهم مشابی دیجلون ددئی پا کفر پا عناد او پا مخالفت تا پیغمبر کی یعنی افتداد انسانیتنا سمرچ منکرین دا حق تی کنا دا اغی طولو یو خبر پا دی که مشترکوا چی طولو با دا انبیاء مخالفت کو او طولو با پیغمبرانو باندی مختلف قسم اغا اعتراضات پی کول کلا بے ورطوی تخو انسان پیغمبر نشی کی دے کله به ورتوی تا توحی څنګه راځي کله به ورتوی وی تا چې کم دی دا ته چې سوای دا خو اسې د ځان نه وای او کله به ورته مجنون وی کله به ورته ساحر وی کله به ورته کاهن وی کله به سوی کله سو اللہ تعالی وی تشابهت قلوبهم گویا کې چې د دې د ټولو د زړونو یو شانتی دي نو خجی قد پتا کی سراب بین الآیاتی پا تفصیل سر بیان کردی دی منگ دی تا اغا آیتون اخپل پسو بلسانی کستا پا جبا بندی لقوم دا پار دا قوم یوقنون چی تصدیق کون کردی دی یصدقونا چی انہو من جانب اللہ چی دا اللہ را طرف ندی انا ارسلناکا بیشک منگرا لے گلے تالا راب بالحق پا حق سرا بالرسالتی والقرآن والتوحید نبوت میں در کردے دے قرآن میں در کردے دے او دا وحدانیت دا قانون میں در کردے دے نو کچرتا متبعین دی کنا نو بشیرن خوشخبری ورکون کر دی دا پارا او کمنکرین دی نو بیا ونذیرن او یرون کر دا کی خلق دا پارا چکم دا اللہ توحید نمانی کم قرآن نمانی کم نبوت تا پیغمبر نمانی کنا نو بس دا دخ کی خلق دا پارا پیغمبر علیہ السلام ورطا مختلف وعیدات بیان کری دی خواہ او دا اقوام سابقو اغا واقعات دا بطور تمہید و تبیانی چک ورستا سبم انجام دخ کئی ولا تسألو تپوس پنشی کولی لتانا عن اصحاب الجحیم پبارد انکار دا دو دخیانو کی تانا بدا تپوس نشی کولی چلی ولی جہنم تلارل بلکہ ستا پزیمہ ڈیوٹی دادا چی تصرف دا اللہ تعالی احکامات دا اللہ قانون ورطمخی تورسو اما شرانو خبروی دا مولائی صرف لامبول دی خواہ بس دا پیغام حق و تور ارسیدو دا اللہ تعالی دا وحدانیت خبر ور تور ارسیدا دا غین پس بیا صدا اما شرانو بوی خوخ دا میرمنی که پستی خوری کرے منی بیا خوخ دا خواہ بیا خوخ دا بس دا اللہ تعالی قانون رسیدل دا ضروری دی او چی کل ورطا دا اللہ تعالی قانون را ارسیدا کنا او دا انمان اللہ نو بیائی نقصان خپل لکھا دکا دا پیغمبر پزیمہ یو ذمہ داری دا احقاق الحق دا حق خبر ورتخکار کول ٹھیک شوا ولن ترضا ارگز بردان شعنک الیہود یتان دا یہودیان ولن نصارا ندا نصارا حتی تردی پوری تتبع ملتهم چیت تابداریو کی دا دین دا دی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تا تسلی ورکی دا اللہ پیغمبر خفکی گا ما ذکا حضور بخپو
وی کچرته د یهودو زما خبره ومنله کنه وی د خلقو په زړونو کې به د اسلام د حقانیت دا خبره واضحه شي خلق په ومني چې دا اسلام حق دین دی خو ګوره د یهودو به سخت مخالفت د پیغمبر علیه السلام کو ځکه دوی ته پته وه چې په زمانه کې او په دې خلقو کې د دوی د دې خبرې یو وزن دی د دوی د خبرې له ترجیح حاصله ده نو دوی به چرم چې کمدن هغه د پیغمبر علیه السلام او د اسلام حقانیت په چاته هم نه بیانو کا ٹھیک شوه حالانکه علما ذکر کوي کنه وایي حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې کله ایمان ناړه کنه نو حضور علیه الصلاۃ والسلام متوي یا عبدالله ابن سلام وی سوکا وی دا خپل ایمان دی لغون تکي پټ اوساته چاته ښکارا کوما وی د يهودي یو وفد را روان دی عبدالله ابن سلام حضور علیه الصلاۃ والسلام د پردې نه رستو چې کمدنه هغه کینو هغه وفد چې کله رااله کنه وفد چې کله رااله ځکه علماء لیکلي دي کنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه به مختلف وفود براتلل د دې عالم نه نو مسجد نبوي ته مو الله تعالی بوزه کنه نو دی ریاض الجنت ته چې لړ شي نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام دی روزه مبارکه طرف ته یو څو ستنې دي ٹھیک شوه نو په هغې کې یو ستن ده چې هغې ته استوانة السریر وایي استوانة السریر چې کوم ځای کې به د دواړو جهان د مبارک سردار هغه کټ مبارک پروت و پوهیږئ تاسو او بل ورپسې دویمه چې کومه دویمه ستن ده که نه په دقه د روزې طرف ته نو دې ته استوانة الحرس وایي په دې باندې به څوکیدار ولاړو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د حفاظت لپاره به یو صحابي چې کوم نه ده به په ډیوټۍ باندې ولاړو هسې نه چېرته حضور ته څوک نقصان ونه رسوي او د دې نه وروسته یو بله ستن ده که نه چې هغې ته استوانة الوفود وایي استوانة الوفود ورته وایي نو دا د صفي طرف ته ده پوهېږئ نو حضور علیه الصلاۃ والسلام څخه چې به کله د اطرافو د عالم نه دا خلق په راتلل که نه او نو هغوی به دقه ځای کې به ناست نو حضور به ورسره ملاقات کو نو دقه علماو لیکلي دي وایي چې په کوم ځای کې به حضور د وفدونو سره به ملاقات کو که نه نو د هغه ځای چې کوم ستن وه نو هغې ته به استوانة الوفود وایي نو د عبدالله ابن سلام چې کوم دی که نه دی پسې پرده کېنولی نو چې دی رالل که نه ورته وی په تاسو کې د عبدالله ابن سلام څنګه سړی دی نو دی صفت شروع که چې خیرنا وابن خیرنا وی هغه خو په مونږ کې ډېر بهترین سړی دی او د بهترین سړي زوی دی نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته وی که عبدالله ابن سلام ایمان راوړه نو بیا نو دی چغې جوړې کړې وي الله دې وي عبدالله ابن سلام د ایمان نه وساتي الله دې وي هغه ته ایمان الله دې هغه د ایمان نه وساتي نو حضور ورته وی که ایمان یې راوړه نو بیا به څه کوئ تاسو بیا به څه کوئ نو دی ورته وی عبدالله ابن سلام وی داسې نشي کولی چې هغه په تا ایمان راړي نو حضور علیه السلام عبدالله ابن سلام له آواز ورکو چې عبدالله ابن سلام را بهر شه که نه او دا کلمې ووي چې اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمې چې ووي که نه نو د دې یهودو هغه غصه چې کوم نه هغه د حد نه سیوا شوه نو چغې جوړې کړي وی شرنا وی په مونږ کې بدترین سړی دی وی دی وابن شرنا وی د پلار وی په مونږ کې بدترین سړی و عبدالله ابن سلام حضور ته مخ راوړو وی د الله حبیبه د دې یهودو دا شرارت مو لیدو د دې یهودو دا آرامتوبونه مو ولیدل چې یا خو د عبدالله ابن سلام په صفت باندې نه مړېدل خو چې کله ایمان ناړه که نه نو فورا خبره چې کوم نه هغه مکمل بدله شوه چې دا وي په مونږ کې بدترین سړی دی کوم دی ولن ترضا هرگز بردار نشي عنک اليهود تا نه یهودیان ولن نصارا او نصارا حتی تر دې پورې تتبع ملتهم چې ته تابعداري وکړي د دین د دی قل وتو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان هدى الله بشک دین د الله تعالی چې دی هو الهدى دا دین حق دی هغه دین هدایت هغه سره د حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دین دی ولئن اتبعت کچرت تا تابعداري وکړه اهواهم د خواهشاتو د دی نو تفسیر مدارک کې د دې اهواهم معنا کوي بدعاتهم د دی دا چې کوم بدعتونه دي
د دې دا چې کوم خود ساخته خبرې دي کنه کچرته ستا تا د دې اتباع وکړه نو علما ذکر کوي ولا ان اتبعت ای امتک کستا امت د دې خبر اتباع وکړه نو څه چل بی بعد الذی رست دعانا جاک من العلم چراغله تا څخه یو کامل دین د کامل علم نه پس کستا امت د دې اتباع وکړه کنه نو سبي مالکا نبوي ستا د پاره او لامتک یا د امت ستا د پاره من الله ما سوا د الله تعالی نه من ولین سوک دوس ولا نصیر او نسوک مددگار نو نن د امت حالت تو ګورئ ښا الله سوي الله تعالی وی کچر تستا امت ستا امت د دې يهودو د دې نسواراو د دې د بدعاتو د دې د تور طریقو د دې د خبرو اتباع وکړه د الله نه ما سوا بل هیڅوک په دې کم نه د مدد ولني نن د امت مسلمه حالات ته ګورئ ښا کله امت مسلمه هر کار دې کم دی هغه کې د غیر مسلمو د يهودو د نسواراو د هغه د کرایټیریا مطابق روان دي چې څنګه هغه کول غواړي کنه بس مکه سي دی ځخه او مکه سي دی ځي بالکل بس ظاهری طور سره چې کمنر خپل ځان خو مسلمان ښکارا کوي خو اندرون کی خبره بل شانته ده الله دې زمونږ په حال رحم وکړي الذين خلق آتیناهم الكتاب چې ورکړی شوی دی ته کتاب یتلونه الولدی دی قرآن مجید لرا حق تلاوته پشان د حق د لوستلو د دی الذین آتیناهم الکتاب نه مطلب سره هغه منصف مزاج اهل کتاب چې کوم خپل کتاب منی ښا کوم خپل کتاب منی نو سده حق تلاوته نه مطلب سده یؤمنون بکتابهم چې د خپل مذهبي کتاب باندې ردی هغه د زړه نه ایمان وي نو څه کوي اولئک دغه خلق چې دي یؤمنون به ایمان راوړونکي دي په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې هغه خلق په خامخا په حضور ایمان نړي خجی ومن یکفر واچا چې انکار کوي په دې سره فاولائکا پس دغه خلقهم الخاسرون دی تاوانیان دی په دنیا کې هم نقصان وکړو او اخروی نقصان خود دی په سر دینو خجی یا بنی اسرائیل ای اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کی تاسو نعمتی التی نعمتنا دماغا انعمت علیکم چې ما انعام کړو په تاسو باندې نو علما ذکر کوي ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی کنه چې مخکې رکوع کې د يهودو چې کم شرارتونه او د هغې تذکره وشوه اوس په دې رکوع کې ذکر د انعاماتو کېږي ښه او ذکر د انعاماتو د پاره د اصلاح د يهود چې يهوديان د خپل کردار اصلاح وکړي يهوديان چې کم در هغه د دې خپلو شرارتونو نه د دې خپلو شرارتونو نه لږ په خپل ځان کې رستوالی را پیدا کړي ښه یا بنی اسرائیل ای اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کی تاسو نعمتی التی نعمتنا زماغا انعمت علیکم چې ما انعام کړو په تاسو باندې وانی بشکد چې فضلتکم فضیلت می درکړو تاسو ته علی العالمین په ټولو مخلوقات باندې نو فضیلت سو فضیلت علما ذکر کوي فضیلت جزئیو د دې تمام امتونو ما سوا د امت محمدیه نه فضیلت حاصلو یهودو ته ٹھیک شوا خو بیا په تمام امتونو کې چې فضیلت حاصل ده دا امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاصل لګوري ښا امت محمدیه دا په تمام امتونو کې افضل دی ګوري ٹھیک شوا واتقوا یریږي تاسو یومن د داسې ورځې لا تجزی چې فائدہ به ورنکي نفس یو نفس مومن عن نفس دبل نفس کافر نشین د سسیز مومن با کافر ته څه فائدہ ورنکي چې د کفر په حالت کې د دنیا نه تلی ٹھیک شو ځکه د کافر که د تمامي دنیا کافران چې کم دی کنه هغه د ادنا درجې د مسلمان د قدم خاورو ته نه رسي لکه د ادنا درجې مسلمان د مرتبه دا ده کنه چې الله به یو نه یو ورځ جنت ته به داخلي یو نه یو ورځ به الله تعالی د دې جهنم نه راوباسي خو چې کوم د ټولو نه رستو د ټولو نه ادنا درجې والا دا مسلمان دی کنه نو د هغه مرتبه بسي د دنیا په لس چند جنت په الله صرف دته ورکوي ښا
د دنیا پلس چند جنت دا بس صرف چې کم نه دی ادنا جنتی ته چې کم ادنا مسلمان دی ته به ورکي او د وسی د خواهشات یو ډیر لوی لیست به ښه الله تعالی به توي زبان دوايا سغواړي چې دل درکم نه دی هغه خپل خواهشات خپل وشس چې کم دي کنه هغه ورته مخې ته کیدی چې الله دا به پکار دي الله دار لراک الله دار لراک الله دار لراک الله تعالی به توي خبندت ستا خواهشات پوره شو دی وای چې او الله تعالی به توي بندا دا شی د نو غختستا د پاره مې پکې خیر لیکل د دامن دل درکو دا د نو غخت دامن دل درکو بیا به الله تعالی د طرف نه ور کوي او بیا به ورته وایي چې زمن دا ولک 10 امثالها پلس چند جنت مې دل درکه نو علما ذکر کوي کنه وای په جنت کې به هر یو جنتی دا به یو بادشاہي د دنیا بس بادشاہتی وي د دنیا بس خوشالي الته د اخرت او د جنت کې کوم خوشالي د الله در کوي کنه د الله پیغمبر ارشاد فرمایي چې الله تعالی د طرف نه حدیث قدسی حضور بیانوي چې اعددت لعبادي الصالحون ما لا عين رأت وی د خپل بندګانو د پاره مې داسې نعمتونه تیار کړی دي کنه چې سترګو لا تر اوسه پورې لیدلې نه دي ولا اذن سمعت د انسان غوګونو چې کم دی کنه د هغې صفت نه دی اورېدلی او سره ولا خطر على قلب بشر د انسان په زړه کې د هغې متعلق خیال او تصور هم نه دی راغلی خیال او تصور نن چې کم دی کنه چونکې د اے آی دور دی نو اکثر خلق ابل از یو ملګری راته د اے آی یو ویډیو وخوله ما ورته وایم دا د انسان د تخیل په بنیاد باندې الله تعالی به د دین اعلی جنت ورکوي دا مې څه دي الله تعالی چې د کم جنت درکوي کنه د هغې د انسانانو په خواب و خیال کې هغه نشي راتلی پوهېږئ تاسو ولا يقبلوا قبول بنکړی شي منها د دې کافرنا عدل فدیه ولا تنفعها پایده به ورنکي دته شفاعت شفارس شفاعت ای شفاعت النبی والملک وعبد الصالح د یو نیک سړي د یو پیغمبر او د یو فرشتي شفاعت به دته فایده نه ورکوي ولا هم ينصرون ونود دای مدد وکړي شي وإذ ابتلا په وخت کې امتحان کو ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې ربه رب ددو بکلمات په یو څو خبرو سره فاتمهن پس عمل وکړه په دې سره پوره کړي هغه خبرې قال نو فرمایل ورته الله تعالی انی بشکد چیم جاعلک جوړون کیم تعالی للناس د پاره د خلق اماما یو مقتدا او پیشوا نو ګوره نن د تمامي دنیا تمام مذاهب چې کوم دي کنه هغه خپل نسبت ثابتې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره يهوديان وای چې موږ په دین ابراهیمی باندې یو نصارام وای چې موږ په دین ابراهیمی باندې یو سکان وای چې موږ په دین ابراهیمی باندې یو هندوان وای چې موږ په دین ابراهیمی باندې یو ځکه ابراهیم علیه السلام الله د خلقو د پاره مقتدا ګرځولې مقتدا ګرځولیو نو علماء کرام ذکر کوي اوس د ابراهیم علیه السلام دین کم دینو نو قرآن د هغې فیصله کړې ده ان اولى الناس بابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبی الله په خپل قرآن کې ارشاد فرمایي کنه وایي د ابراهیم علیه السلام زیات تابعداري کوونکي هغه خلکو چې کوم د ابراهیم علیه السلام په دور کې د هغه خبره منونکي او بل وهذا النبي او دا پیغمبر دی مراد تینا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو مطلب دا شریعت اسلام دا بعینه دین ابراهیمی دی پوهیږئ تاسو قال نو فرمایل دی ابراهیم علیه السلام ومن ذریتی وګرځوه زما په اولاد کې فی کل عصر الله په هر زمانه کې زما په اولاد کې داسې خلق پیدا کړه چې خلق د هغې اقتدا کوي قال نو فرمایل ورته الله تعالی لا ینالون برسی عهدی وعده زما الظالمین ظالمانو ته وإذ جعلنا البيت فاوق چې وګرځو مونږ بیت الله لرا مثابة هغه ځای د ثواب للناس د خلقو د پاره او امنا او ځای د امن لمن دخل فيه ځکه علما ذکر کوي دا حرم چې کوم دی کنه دا د امن ځای دی
علماء لیکلي دي کنه وای داسې د امن ځای دی که یو قاتل هم د حرم په ځمکه باندې کنه هغه ته به غږ نشي کېدی، هغه ته به څوک سوی نه. اوس د حرم د حدودو نه بهر شه کنه نو انسان خو لا انسان دی، انسان خو لا انسان دی. یو زناور هم یو هغه شی چې هغه د ذبح قابل وي خو چې په حدودو د حرم کې دننه نو هغې ته به سوی نه ښه، هغې ته به سوی نه. نو علما ذکر کوي چې آمنا ځای د امن ښه. واتخذوا نسي تاسو من مقام ابراهیم، مقام ابراهیم لرا مصلا ځای د منځ. نو مقام ابراهیم چې کوم دی که نه د دې خانه کعبې د دروازې نه بس تقریبا چې یو 10 میټر فاصله کې دی ښه، لږ دی نه جي لږ ونتک بس تقریبا چې 7-8 میټر خو به یې که نه جي 5 میټر به. نو دا د مقام ابراهیم چې کوم دی د دې خانه کعبې د دروازې او د دې حتیم د دې چې کوم دی هغه تقریبا په منځ کې راځي د مشرقي سمت ته، د مشرقي سمت ته راځي. او علماء لیکلي دي که نه وایي د اهل مشرق دپاره فضیلت خو وایي ځکه دی که نه چې څه دی د خانه کعبې دروازه هم وایي مشرق سمت ته ده، حجر اسود هم وایي مشرق سمت ته دی، مقام ابراهیم هم وایي مشرق سمت ته دی، او صفا او مروه چې کوم دي که نه